نیسه اول ته بیا ولاړ او بیا انتظار کوه مطلب دا دی چې بیا په زور زبردستی ما دغه ځای نه چې کوم دی نو موټرسایکل او یا ګاډي باندې پک کوه نو هغه دې وایي چې ما لپاره ناقابل برداشت شو بس دغه انتهایي اقدام ته زه ورسېدم دې لوبې ته راجوړ شو سرجي دواړو خپلو کې ښه کلک انډیوالانو چې جوړه به اغشته ځان له به اغشتو نو پیله به غله اغشته چې که ځان له به موبایل اغشتو نو هغه لکه به مغشتو ویل وی بیګاله ما سره لاړ شو شپه به ما سره کې او ما ورته زه نه ځم بس زه کور کې وم زه بهر نه راوتم ما کلاشنکوف وروړو ما ته پته وه چې دې ما نه داسې خبره ماته وکړي زه به بیا د سره بس هماغه یو لاره به کوم بله لار ما سره نشته ځکه چې جرګه مې په پیل هم کړې ده چې ما پرېږده او بس په دغه شپه باندې چې دی راغو ور لیلتې متې ورکړې بس زه ورپسې راووتم ومې او دې نه مخکې دوی تاسو باندې داسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه یم قاری ګلرحمان او تاسو ګوري کرایم سین ډیجیټل دا ټیم کې زه د نوتیا علاقه ده ګل آباد ورته وایي بلال مسجد سره چرخانه روډ باندې ویل کېږي داسې چې بیګا وزیر ګل یو هلک دی ډېر ښکلی ځوان دی د دې ځای چرخانه روډ اوسېدونکی وه او هغه بیګا په ورسک روډ باندې د تانه شرکۍ په حدودو کې وژلی شوی دی د پولیس د طرفه دا وینا کېږي چې وزیر ګل چې دی خپل ملګری دی چې د 10-12 کالو یارانۍ وه ورسره وه حمادالاسلام نومېږي هغوی وژلی دی نه دیو ته داسې علم شته چې لکه د هغوی دواړو ترمنځه څه داسې وجوهات راغلي چې هغه دې وزیر ګل ووژلو هغه یې ویشتی دی او د ویشتلو دپاره هغه تمانچه هم نه ده راوړې چاړه هم نه ده راوړې کلاشنکوف یې راوړی دی د دوی خپلوانو سره ورونو سره ترونو سره دا ټول دلته ولاړ دي ډېر خفګان سره دوی سره به د هغوی د مرګ په هکله تفصیلا خبرې کوو السلام علیکم ورو وعلیکم السلام تاسو ډېره مننه شکریه ادا کوم چې تاسو رالې زموږ هغه وکړو دا چې بېګا داسې کار شوی چې 10 بجې نه یا مخکې یا وروستو ده ته ټېلیفون وشو دغه هلک ورته ټېلیفون وکړو چې یاره ته راشه او ته دا وکړه دلته نورو ملګرو وویله چې ده ته یې ټېلیفون وکړو او ورته یې چې راشه ده نوې ګاډۍ اخیستې وه ټوپای هغه یې د کور نه روغ کړو او پرې ورسک روډ ته او ورسک روډ ته چې ورغلو بس دې ملګرو چې هغوی نه وتل د احمد هلک به دلته دې خلکو ورسره لیدو 24 دقیقې دې سره کوو کمپیوټر ته نور او بیا ورسره دغسې واقع کړې ده موږ د واقعې د حالاتو نه موږ خبر چې دې په څه کړې دې په څه وجلې ده داسې څه کوفه کړې چې ده دا دې ویشتې دلته ده د دې علم موږ ته نشته دا علم الله د دې رور دی تبلیغ نه راغلی دی دا د خپل رور د مرګ نه خبر شوی دی او جنازه کې بیا شریک شوی دی هغوی له د دې د کیس په باره کې زیاتره علم دی د هغوی د دوستانې په باره کې ورته علم دی ډېر خفن دی ډېر خفګان کې دی مونږ کوشش کوو چې دې ته دلاسم ورکړو او د دې کیس په حقیقت باره کې چې څه منظریام ته راغلي دا مړی ولې وشو دوی سره به تفصیلا خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو څه نوم دی جي زما جي شاذب تاسو د وزیر ګل څه ورور یم جي دا وزیر ګل باره کې تاسو ته څه علم وشو چې هغه سره څه شوي یاره جي زه خو تشکیل کې وم فیصل آباد کې زما تشکیل وم ما ته بیګا جي شپې تقریبا 4 بجې رنګ وشو چې وروره مو پات شوی دی ته زر ته زر ځان ورسوه ما ورته چې دا څه ټایم مو پات شوی بس دی ځان ورسوي زموږ تر موږ سره ولاړ دی جي امیر صاحب ته د موږ له اطلاع راکړې چې ځان ورسوه جي زه په ځان نه پوه شوی چې بیا زه څنګه راغلی یم څنګه مې ځان جنازه رانه شوې وه جي صرف لیدو له راغلی یم 2 غنټې ما ته دي انتظار کړی و جي د ستاسو ورور وزیر ګل حمادالاسلام سره یارانه وه دوستانه وه تعلق یې مو آیا تاسو ته څه داسې علم شته چې حماد دا مړی ولې وکړو ستاسو ورور موټرسایکل هم اخیستی او دوی دواړه به یو ځای ګرځېدل هم څه داسې د مرګ داسې وجوهات جوړ شو چې دوی دې لوبې ته راجوړ شو سرجي دواړو خپلو کې ښه کلک انډیوالانو چې جوړه به اغشته ځان له به اغشتو نو پیله به غله اغشته جي که ځان له به موبایل اغشتو نو هغه هلک له به مغشتو چې ځان له به څه اغشته جي هغه له به پیله سر کې هغه له به اغشته جي دا نه پوهېږو چې په کومه وجه باندې دا معامله راغلې ده جي تاسو څه وایئ چې لکه څه داسې وجوهات راغلي چې دواړو پر منځ دا تعلق خراب شوی ځکه چې نن سبا خلک مړی کوي نو اول ځان له د خپل د پناه بندوبست کوي ځان له په تیرا کې یا په دره کې ځای کتلي چې مطلب زه به دا پلانکې مړ کوم او بیا به هلته پناه اخلم هغوی په موقع نیولې شوي دي ګرفتاره شوي دي څه داسې دغه شوي دي تاسو څه علم دی سرجي والله نیم والله که موږ ته علم شته جي دې نه 2 ورځې مخکې ما ته ورور دغه کړی و چې موټرسایکل مې اخیستی دی راشي موټرسایکل باندې به شکرې مکرې وې دی احمد هلک سره یې دی او دواړو خپلو کې ډېر انډیوالي وه جي دې نه 2 ورځې مخکې ما سره ورور خبرې شوي دي پرون ما د شپې د روډ نمبر ملاولو تقریبا 9:30 بجې وې لمبر نه ملاوېدو جي حماد ته تاسو واده کړی او هغه به څنګه څه کار روزګار کولو څنګه ژوند و کور کې څه کیفیت دی کور کې څه حالات دي یاره جي هغه به جاړي کوله جاړي مارو او یو کچو کور کې اوسېږي جي په دې ورسره کور باندې کور څه حالات دي کور کې څومره غم دی څومره خفګان دی مورکۍ څنګه ده یاره جي خویندې دي بس جاړي جي او زموږ پلار دواړه وفات دي اوس زما خور بېهوشه جي زه خبرې والله که کولی شم په زړه درد کوم جي اوس زما خور دا دی ما ورته ویلي دغه مه کوئ الله نه دغه کوئ چې الله دې دغه سفر اسان کړي قبر منزل اسان کړي والله
اوس هم یقینا ماته سره ورکا او سره وطن په لګي. السلام علیکم کاکا کاکا وزیر ګل خو بس تاسو لاسونو کې رالوي شوي تاسو سپینګیري یې هغه سره موږ خواري کړي د نن سبا یارانې دوستانې اخرنی انجام یې داسې راشي چې چا له خپل پته هم نه وي علم هم نه وي او هغه بېګا د کلاشینکوف په ډزو ویشتې دی سوی د دې یارانو دوستانو باره کې نن سبا چې کوم زموږ نوی کول راځي چا له د خپل د مرګ پته نه وي داسې یارانې نن سبا اړو په کار نه دي. زه د نوي نوجوانانو ته وایم چې داسې یارانه مه کوئ چې بیا تاسو سبا دې حد ته ورسئ چې زما وراره نن د تورو خاورو لاندې شو د یارانې د لاسه اوس په چا باندې اعتماد کړي او په څه وجه لاړو دا موږ ته اوس پته نه لګي. د موټر سایکل د لاسه لاړو د نه پیسې واخیستې موږ ته د دې لانجې اوس پته نشته دی الله ته پته وي خو زموږ د ده نه دا تپوس کړو چې دا ویشتو ولې موږ د حکومت ته دا درخواست کوو چې د ده نه معلومات خالي دا وکړي چې دې تا ولې ویشتو ویل کېږي داسې چې دا ملزم کوم حماد دی دا به دلته علاقې له راتلو د سره به کېناستو پاسېدو آیا داسې څه داسې محسوس شوي چې تاسو چې د سره یارانه دوستانه مه کوه د سره مه ګرځه یاره چې دا ملګری او دا سره مخکې چې کوم ډېر وخت نه ګرځېدو موږ ده ته کړې دا خبره نه ده کړې ولې چې داسې موږ نه محسوس کېده چې دی به یو بل ولي او دی به پرې راپاسي او ده باندې به ډز کوي او هغې کې دواړو سره مینه محبت و یو داسې نه و چې یاره دښمنۍ ته به دي وځي او چا باندې اعتماد پاتې نه شو چې یقینا چې دا خلک دا ما سره چې کوم ولاړ دي دا ډېر زیات دردېدلي دي ډېر زیات په خفګان کې دي دا نن سبا وختو کې دا خلک چې څنګه جاړي دا موږ ته دا سبق دا راهي راکوي چې غلطه روټ نه بیټ نه غلط صحبت نه کېناستل بغیر څه غرضه چې نه دي ورسره کاري نه دي ورسره روزګاري نه دي ورسره لین دیني او بجای د دې چې بیا زه په بل باندې تاوان کوم بل شیز وس اخلم ظاهره خبر ده منځ کې به د خلکو یو بل نه هر قسمه تقاضې او دغه کېږي موږ به د دې کیس ته ځان رسو او د دې متعلق په SHO شر کې مبارک زیب سره DSP شرکې دوست محمد خان سره هغې سره به هم د دې متعلق تفصیلا خبرې کوو. والسلام. دا وقوعه خو زموږ متعلق داسې موږ د دې فیملي سره ملو شوي وو د مقتول د فیملي سره ملو شوي وو ویل کېږي داسې چې د دې دواړو خپلو کې تعلق و او هغه تعلق اخره کې ډېر خراب طرف ته تللی و د یو بل نه د غلط ډیمانډ طرف ته تللی و دې باره کې څومره معلومات دي؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. بس زیاتره خبرې خو تاسو ته پته مو تاسو هم کړې یقینا دا تقریبا د 10-12 سال عرصې باندې محیط د دوی د یارانه دوستانه وه د ده لکه ایج دی د قاتل تقریبا 23-24 سال نو دی وایي چې 10-12 سال زموږ د یارانې دوستاني وشو نو دی وایي چې زه ډېر وړوکی وم چې دې سره زموږ د مقتول سره وزیر ګل سره زما مطلب دا دی چې کار روزګار یا سم چې و هغه وو او بهرحال څنګه چې تاسو ذکر وکړو دا څیز ډېر یو غیر اخلاقي د داسې حد ته رسېدلی و چې بس هغه دی وایي چې ما دپاره ناقابل برداشت شو مسلسل کور مخه نیسه هلته بیا ولاړ او بیا انتظار کوه مطلب دا دی چې بیا په زور زبردستۍ ما دغه ځای نه چې کوم دی نو موټرسایکل او یا ګاډي باندې پرې کوه نو هغه دی وایي چې ما دپاره ناقابل برداشت شو بس دغه انتهایي اقدام ته زه ورسېدم. یقینا د دې ګرفتاري په یو 100 منټو کې شوې مبارک زیب خان مخکې به چې کله چا مړی کولو چا قتل کولو هغه به ځان له په در ادم خېلو کې یا په تیرا کې خپل د پناه بندوبست کړی و دوی داسې زیات د تښتېدلو کوشش یا نه کړی یا پولیس خپل طرف نه هلې ځلې زیاتې کړې وې چې دی ګرفتار شو دې کې څومره حقیقت دی؟ په دواړه خبرې دي لکه بقول د ده چې زما فرست ټایم د ژوند د ډس کولو د ایکسپیرینس یو دویمه دا خبره ده چې یقینا د پولیس هلې ځلې هم وې پولیس افرټس کړي دي د هغې نه بعد د اریسټ شوی دی اگر چې د کوشش کړی دی او ناکام کوشش کړی د اسکیپ یا د فرار خو په 100 منټو کې چونکې هغه ځای نه داسې و چې هغه داسې موږ به ووایو چې چونکې اکسس د پولیس زرو شو دا زه داسې وایم چې د فایر وشو لکه زه تا ته خپل ووایم چې پټرولینګ باندې د فایر ما واورېده نو زه دې حوالې سره لړ شوم تاسو ته پته ده چې زموږ CCPO صاحب هغه خو دې حوالې سره ډېر دغه دي نو ما وایي چې د فایر حوالې سره به اوس کال کېږي نو زه هغې حوالې سره لړ کړم خو چونکې بیا دغه بل سیس ریپورټ شو نو بس هغه بیا نور هم زموږ سیس دغه شو نو ده ته یو موقع میلونه شو بیسیکلي او پولیس چونکې کارډن آف هم کړی و دغه نیر بای دغه ځای کې پټي وو هغه پټو کې دغه ځای نه مونږ چې کوم دی نو ده مبارک زیب خان یو بل یو معاشرتي حوالې سره یو تپوس کوم مقتول وزیر ګل چې دی هغه هم لکه په آیس نشه کې ککړو او د دې متعلق هم داسې یادېږي چې مطلب دوی به یا به سګرټ څکلو یا به ډکس کلو یا واس کلو دا تعلقات خو اول جوړ شي خو دا بیا زموږ معاشرتي شیز کې دا شیز ورځ په ورځ زیاتېږي او بیا دوه خاندانونه خپلو کې دښمنیانو کې ککړ شي دې باندې لږ روشني واچوئ. یقینا دا خبره خو بالکل تاسو په ګوته ده او زموږ پولیسینګ خو چې کوم تاسو وګورئ آیا دن چې کوم واقعیت رونما کېږي همدا سیز همدا فیکټر لکه دا په هر لحاظ یو ان نیچرل تعلق دی هغه که ته لکه بلډ ریلیشن نه دی کزن نه دی ماما زوی نه دی ترور زوی نه دی او مطلب دا چې نور هم دا خبرې بیا ایج ډفرنس ته تاسو وګورئ مطلب دا چې 38-39 سال د مقتول او مطلب دا چې 23-24 سال نو هغه حساب سره بیا 10-12 سال چې کوم دی نو دی په دغه ایج کې دوی سره چې کوم دی نو یا کار یا روزګار یا یو ځای ګرځېدل یا چې سم دي نو دا یو ان نیچرل چیز و هغه ان نیچرل چیز هغه په دغه انجام منتج شو چې کوم تاسو په نظر راځي. شکریہ. خوشحال خان سره به یو دوه خبرې کوو. السلام علیکم خوشحال خان. وعلیکم السلام. خوشحال خان دیو اول نه د قتل داسې اراده کړې وه ویل کېږي داسې چې هغه په کلاشینکوف باندې ویشتې دا کلاشینکوف دیو چېرته نه راوړی او څومره ډزې هغه وزیر ګل ویشتې دی. بالکل کاري صاحب چونکې موږ سره خو دا کارخانې لنډې دي دا سړی تللی دی دې نه یو ورځ مخکې نو هلته کې خریداري کړې ده په 40,000 د ډارګېشن کې دا ویلي دي چې کلاشینکوف مې واغوستو ما په چارجر کې ورته 20 کارتوس واچو 20 راونډز
او ما الته ریکوري والا لا ورکو نو دته په کور کې والا کړی خو چې بیا ریکوري والا معلومه نه دی او دکاندار هم ما ته میسر دي باری مقدار سره پرتی دي خرچي کې کاروبار دی الته نو دلته راوړی دته والا کړی دی جی او دې څو ډزې هغه ویشتلې دي یاره دغه پټرول چارجر والے دی ځکه چې میگزین خالي مونږ ته ملو شوی دی نو بس 20 فایر پکړي خو تقریبا 1500 لګېدلې دي جی داسې سره د دې تعلقات پس جوړ شوي وو، بیا د مرګ جوړ له دا پس بنیاد باندې جوړ شو. اصل کې دا د دند نوتیه دی او غم د نوتیه دی په نوتیه کې اوسېده د بچپن نه سره خپل تعلق دا بنداروګه چې ما ورته بچپن نه تعلق الته اوسېدو به 4-5 سال مخکې مونږ دلته کې ورسک روډ ترالو زرین آباد ته نو چې ورسک روډ ته کله دی رااله خدای لک به د پسې بیاتلو راتلو نو چې د پسې بتلو راتلو نو اته میاشتې مخکې دلې په یو موټر سایکل واغستو په 40000 روپیا په د باندې خرچه مرچو کې بیا ته غلط ډیماند وکړو چې غلط ډیماند وکړو نو داسې ورته خپل موټر سایکل واپس کو ا پیسې ورته واپس کی نو مطلب دا دی چې د ور سره تعلق نه ساتلو د بیا مشرانه مور لګل د کور طرف هم د الته مشران ترې دي کې د سابقه گورنر سے ورور ورغلې د پارت اف انویسټیګیشن دي دغه بیانونه هم په ریکارډ باندې راځي دا به موږ سره محرکات په دې کې دا ټول به صفه مثال راولو چې دا خبرونه ابل ورو کوه لا زیر تفتیش ته ان شاء الله کمپلیټ کیږي بیا تاسو اجازه کوي د سره یو دوه خبرې ده. بالکل السلام علیکم. څنګه تیز आवाज کړئ خبرې وکړه. تاسو لاس کې یاد کړی دی تاسو ته علم شته وزیر ګل ولې بشته دی وزیر ګل خبره داسې کوله چې بس د وشتون علاوه را سره بل لار نه و دا خو تاسو تعلق د ډیر وخت نه کنه بیا تاسو څنګه مخکې هغه تر داسې ډیماند نه دی کړی تا نه اوس داسې ولې وجوهات جوړ شو چې تا هغه وجلو بیا د کلاشن کوف باندې مطلب ته اول نظر کې داسې اراده وا هغه وی چې الته هغه کور نه کپڑے بدل کې نه بجې تا ته میسج وکړ چې زرا اعظم تا پسې او زو چکر ته زو یا چې بل ځای زو او تا ول دلته د قتل منصوبه بندي کړی و نو آیا د مرګرتیا کې داسې هغه تانه د سوچ ګمان کړی چې به ماولی یاره د مانه پیله داسې ډیماند کړو کنه ما ته وی غلط خبرې راته کولې ما د سرنډیوالي پریخه و نه ګرځې د مر پسې دا غینه پس به ډیر روزانه راتلو زموږ کوڅه کې به ولاړو چې ما ته به نشو ویلې ور به نشو ډبولې بار دکانونو سره باسي به سوالارو زه به بار نشم راوته او بس دا بیا را سره زما نور نمبر پیدا کې بیا را پسې رنګونه کوله بس چې ور سره ملو شم ما ته ویلو وی زه به تانه وی داسې اس کلم داسې ډیماند نه کوم وی بس ما معاف کوم فیدر نه غواړم په خو یې مراته لاسې کړې او بیا چې لګي ورځې تیر شو بیا دا خبرې دا غشپه چې دا تاسو وجلو نو دا غشپه څه چل کړو کلاشن کوف ته چرته یې خو ډیر هغه وری درته والي تا ورته هغه ورته ملت متي ورکړي دي څه دغه دوران تاسو ترمنځ داسې تکرار شي او څه دا ویل وی بیګاله ما سره لاړ شو شپه به ما سره کې او ما ورته ځل نظم بس زکور کیو ما بار نه راوته ما کلاشن کوف روډ ما ته پته و چې د مانه داسې خبره ما ته کی زه بیا د سره بس ما یو لار به کوم بل لار ما سره نشته دغه چې جرګم په پیلم کړی ده چې ما پرې ده او بس په دغه شپه باندې چې دی راغ ورلې لته متي ورکې بس دور پسې وروته مونږ نشته او دینه مخکې دی تاسو باندې د چرته یو زین کې بده به تمانچارو وستا او ته یارولې یا ته ډراولې دمکاولې چیرې دا به تاسو څه ویل چې څه چلو کا یاره دین پیلم را پسې دغه خبره وا چې دا تیم جرګین په بیا او چې دی به راغو کوڅه کې بسره د تماچی ولاړو او بدمعشانی به را باندې کولې درته ویا حماد اسلام وزیر ګل او ستا ترمنځ تعلقات په څه بنیاد منجوب شو تاسو په علاقې کې څنګه ملاو شوي یا په ټیک ټاک یا په علاقې کې په غپ شپ کې څنګه تعلق جوړ شو علاقې کې چې مونږ بس لکه نه کار مار نه براغو بار بناستو دی بم راغو را سره بناستو خبرې اترې بس سمې د خبرې به کولې ناس بو د بجلی بنه وکنه برمی به بار بناستو بس بیا بس سم کوړه لاړم دی بم لاړو بس انډیوالانو سم دم بیا رو چې دی دغه کېدو بس مو خپل ته نه کډه یوړه او بیا د داسې ډیماندونو کنه بس دې د وجه ورسره منډیوالي پریښو یقینا ګرانو کتونکو زموږ معاشره یو ډیر خطرناک طرف ته روانه ده دا کیس تاسو په خپل هم اوریدو دا ملزم هم اوریدو د پولیس بیانات هم تاسو اوریدل زموږ په معاشره کې خاص کر د الکانو بیا خپل کیاري بیا دوستی او هغه دوستی بیا یو د ډیماندونو طرف ته لاړ شي چې دینه بیا دوه خاندانونه یو بل سره بدای ته جوړ شي موږ د سره نورې خبرې کړې دي هغه په ریکارډ نه دی راوستي دی وی چې لکه زما جیل قبول دی خو لکه هغه کار هغه زما نو قبول الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي والسلام